د تقلید په مسله باندې لږ بیان واورئ. مقلد څه ته وایي؟ انده ته وایي. یو سړی ړوند شي، ړوند او بل چا پسې روان شي، بل چا د لاس نه نیولی، دې ته مقلد وایي. یا دې ته وایي چې په خپله غاړه کې پړی واچوي او بل دی په لاس کې ورکړي چې زه غوایم او ما به ونیسه او راکاږم یې چې کوم ته ورته دې بوتلم اخوا په کنده دې وروستم او که په پټي دې وروستم. دا د تقلید معنا ده. تقلید څه ته وایي؟ جهالت ته وایي، ناپوهي ته وایي. او ټول علماء دا معنا لیکلې ده. اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس ولعناهما خواني. تقلید او عنوان دواړه یو شی دی. اعلام الموقعین کې شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی. تفسیر قرطبي کې لیکلی شوي دي. جامع بیان العلم او فضله کې ابن عبدالبر لیکلی دي. ارشاد الفحول کې لیکلی شوي دي. په ټولو کتابونو د اصولو کې لیکلی شوي چې دا تقلید جهالت او ناپوهي ده. دا جاهلیت ده، ناپوهي ده. زما دلایل په قیاس باطل کې خو غیر قیاس ومانه کړه. دا رباجول خلک غوچې ډېر وایي، غوچې او چا ته ویلي وي چې دا غوچې ډېر مه وایه، په ما ښه نه لګېږي. دا خبرې سمې کوه، هر ټکي غوچې مه وایه. غوچې وي زمونږ د باجوړو غوچې اصطلاح هم داسې ده. نو هغه ورته ویې چې زه دې وخوړم غوچې، ورته بیا وایي چې غوچې زه دې غوچې وخوړم او ته بیا راته په خبره کې غوچې دوه ځلې وایي. تفسیر قرطبي کې لیکلی شوي دي. د لانجه په تقلید باندې دا قول د قرطبي پیش کېږي. اعلام الموقعین کې شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی. لانجه په تقلید دا قول د اعلام الموقعین د ابن قیم پیش کېږي. نو دا خو بیا تقلید دی که نه؟ آیا شرک د تقلید په تقلید ثابتوي؟ نو هغه شي ته چې شرک وایي نو خپله پرې مشرک کېږي. اقوال دا به مونږ ته نه پیش کوي. او بیا لله الحمد کوایي چې الزامونه پیش کوم، الزام جواب تاسو ته ما ښودلی، ورته به وایي چې الزام سبق لزوم غواړي، په ځان دې تقلید لازم کړی، خو شرک دې لازم، خو چې په ځان دې لازم کړی نه په ما الزام څنګه کوي؟ ما دلته بهتر دی ښه. خو البته مونږ ولې مونږ خو انکار نه کوو د دې شیانو نه. مونږ وایو چې دا پوره وایه. ګوره قرطبي ته ښه د اغلا کوي عرضې کې، هر ځای کې چې دوی د کتاب حواله ورکړه دوه ټکي به وایي مطلب یا نور به پټوي. دا د دوی کار دی. ګورئ احادیثو کې هم پټوي، په آیتونو کې هم پټوي، یو ځای وایي نور پرېږدي. همدغه صفحه ده ښه ګوره ورته. تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباع الآباء في الباطل. وایي که خدای تعالی د کافرانو ذم بیان کړی په دې خبره کې، دی وایي وهذا في الباطل صحیح. دا آیت دې په رد د تقلید باطل کې صحیح شي چې په یو باطل کار کې سړی پلار پسې روان دی. باطل کار کې پلار یې چرسي دی وی زه چر ځکه څکم چې پلار مې څکل، نسوار کې وی نسوار ځکه کوم چې پلار مې کول. په یو باطل کار کې سړی روان دی، دی وی دا صحیح خبره ده. اما التقلید فی الحق فاصل من اصول الدین. علامه قرطبي وایي اما التقلید فی الحق فاصل من اصول الدین. هر چې په حق کې تقلید کول دی چې مسایل شرعي دي، دا وایي د دین د دلایلو نه یو دلیل دی. څلور دلیل دي که نه؟ یو پکې قیاس دی. هغه قیاس بې تقلید دی، د فقې خبره منل دي. وعصمة من عصم المسلمین. او تقلید وایي چې کوم دی په حق کې دا د دین د دلایلو نه دلیل دی. وعصمة من عصم المسلمین، او د مسلمانانو د نجات دپاره یو لویه ذریعه ده. عصمت دی. مسلمان چې نجات دی موزي نو په تقلید به یې بیموزي، لکه د ځان نه په قرآن او حدیث پوهېږي نه چې خوله یې کولو که نو ګمراه کېږي، ورکې ګډې وړې خبرې به وکړي. بیا وایي واختلف العلماء فی جوازه فی مسائل الاصول. البته اختلاف شوی دی چې په عقیده کې تقلید څنګه دی، دې کې اختلاف. واما جوازه فی مسائل الفروع فصحیح. هر چې مسایل فرعي کې دي چې څلور مذهبونه فرعي مسایلو کې اختلافات لري، فصحیح نو دا دی صحیح دی. او بیا په همدې پسې په 143 صفحه کې وایي 143 صفحه دی وایي مونږ مولیانو مونږ ته د بل چا د قول اتباع څه ضرورت. دا ډېره لویه دعوه ده. دی وایي وعلى العالم ايضا فرض ان يقلد عالما مثله في نازله.
په عالم باندې فرض دي چې دی به تقلید د یو بل عالم کوي چې یو مسله خفي ده علیه په ده باندې او ده ته دلیل نه دی معلوم، نو دی به د یو بل عالم تقلید پکې کوي. تفسیر قرطبي کې لیکلی شوي نو وایه که علامه قرطبي باندې خبر را سره خلاصوې نو هغه وایي چې په عالم هم تقلید فرض دی چې یو مسله ورته معلومه نه وي ان یقلد عالما دا به د بل عالم تقلید په مسله کې. خلاصه دا چې دې کریمه نه د استدلال کوي او رد قرطبي د قول کوي، اکثرا دې کتابونو کې هم کړی دی او ځای په ځای مباحثو کې هم قرطبي پیش کوي. نو تاسو قرطبي مطالعه کوئ، قرطبي رد دی په دې باندې، اگر رد دی په تقلید باطل باندې او چې تقلید صحیح دی فی الفروع او په جایزن او په عالم فرض دی چې د بل عالم تقلید وکړي. عسکریو د نعمانو غلامان د فرارچیو، عسکریو د نعمانو غلامان د فرارچیو، تلمیز د نابغه هر لشکر ماتو، د حق مدافعین د باطل سر ماتو، د حق مدافعین د باطل سر ماتو، مونږ سیفیان د فلان غر ماتو، د حق مدافعین د باطل سر ماتو.